چې بېتا چاته ټیټ نشي ننګیالی زما ژوندون کا چې بېتا چاته ټیټ نشي ننګیالی زما ژوندون کا زړه زما د مسلمان وي تفکر مې د پښتون کا خدای زیات کړی یو په لسه د پښتو د لیلا حسن خدای زیات کړی یو په لسه د پښتو د لیلا حسن بیا زما مینه هم زیاته یو په لسه تر مجنون کا قدرمن اوریدونکو د مینې او خلوص نه ډک سلامونه تاسو ته وړاندې کوو زه یم ستاسو کوربه سید عادل او خپرونه ده دلبر د ننګیالو قدرمن اوریدونکو هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به د ژوند د هر یو رنګ نه به خپ پندره او په ډاډه زړګي باندې خوندونه اخلي قدرمن اوریدونکو نننی میلمه چې کوم ده د هغه باره کې خو به تاسو زموږ د راډیو دلبر نه او د مختلفو سندرغاړو نه د ډېرو سندرغاړو هنرمندانو نه به تاسو د هغوی کلامونه اورئ سندرې نظمونه خو د دې سره سره د نننی میلمه چې کوم دی هغه زموږ د پښتنو د زړه سر دی او په خپله هم پښتون دی د خپلې مینې او خلوص او د روڼ تندي له کبله د هر چا جان هم او جانان هم دی قدرمن اوریدونکو نن به زه صرف میلمه سره ستړي مشي کوم او مننه به کوم او ځکه چې دا میلمه نن د دوبۍ نه صرف د 10 ورځو دپاره راغلی دی نو نن به ترې زه پوښتنې نه کوم ځکه چې د ریډیو دلبر صوابی اف ام 94 په دې خپرونه دلبر د ننګیالو کې دا اعزاز صرف ښاغلي خالد خان نصرت صاحب ته حاصل دی چې ستاسو د مینې له کبله موږ په دویم ځل راوغوښتو او د ښاغلي خالد خان نصرت صاحب سره سره ستاسو د مینې ثبوت دا دی چې د خپلې میلمستیا په 10 ورځو کې هم خپلو مینهوالو له وخت وویستو او دا زموږ مخې ته ناست خو ګرانو مینهوالو نن به زه ستاسو مینه ګورم چې د ښاغلي خالد خان نصرت صاحب سره ستاسو څومره مینه ده او د خالد خان نصرت صاحب نه تاسو څه قسم پوښتنې کوئ د دې سره سره قدرمن اوریدونکو که د ښاغلي عباسین یوسفزي صاحب خپرونه زما دپاره سالانه امتحان نو نن دا ستاسو سالانه امتحان دی ښاغلي خالد خان نصرت صاحب ډېر ډېر هرکلی درته وایم خیبر پښتونخوا ته خپل وطن ته خپلې خاورې ته په راتلو باندې او ډېره زیاته مننه مو کوم چې په دومره لنډ تنګ وخت کې زموږ مینهوالو دپاره راغلی او خپل قیمتي وخت موږ له راکړه ستاسو ډېره زیاته مننه کوم او هرکلی درته له زړه تل نه وایم جي بسم الله الرحمن الرحیم ګران سید عادل صاحب د هر سوال زه ستا مننه کوم او د خپلو هغه ټولو مینهوالو مننه کوم چا چې غوښتل چې دلته کې راشم ما ته هم څو ځله خلکو ټلیفون نه وکړی ته راشه په ریډیو دلبر باندې جی او د هر سوال خو دا سات د خپلو هغه ټولو مینهوالو ستا خپلې مینې خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم چې دا ساعت د دلبر ریډیو په ژبه باندې زما اواز اوري ډېره زیاته مننه خالد خان نصرت صاحب ستاسو سره به موږ ستاسو د ژوند او فن په اړه باندې هم خبرې اترې کوو خو تاسو د پښتو ادبي او کلتوري تړون موجوده صدر هم یې د عرب اماراتو د هغې په اړه باندې به هم تاسو سره خبرې اترې کوو خو دا راته ووایي چې تاسو مخکې هم موږ راغوښتي وئ او دا ځل هم رالی نو تاسو موږ ته دا ویلی شئ چې د صوابۍ کې ټولنې جوړې شوې نو تاسو لومبنۍ کومې ټولنې ته تللي وئ ستاسو لومبنۍ ټولنه کومه وه او هغه سن کوم یو و چې تاسو په ټولنې ته راغلئ سید عادل صاحب ما په کال 1988 کې 10 جماعت پاس کړ خپل کلي نوي کلي کې او بیا دا ساتي د کننشین کلي په نوم باندې نومیږي جی زه چې کله صوابۍ ته راغلم نو په صوابۍ کې یو فعال تنظیم پښتو ادبي تړون جی چې په دغه وخت کې ښه فعال او ډېر ښه خبره مو ځکه وکړه چې غواړم چې د هغه مشرانو ذکر وکړم چې دا ساعت کې په دې دنیا کې نشته موږ د هغې په سوري کې د ادب دا ټکي زده کړي دي جی او په هغې کې لکه د هغې تنظیم صدر چې و عبدالمتین متین لالا خدای پاک دې وبخي او نوموړی شاعر فقیر خطاب ملنګ صاحب د هغې مشر سکتر و جی بیا د هغې وروستو به زه ووایم چې ناتار رضا خان صاحب خدای بخلی ممتاز صاحب خدای بخلی جی او محمد ګل علمگیر صاحب ډېر ښکلی شاعر خدای بخلی د سلیم خان جی نو دغه ملګري چې کوم دي د قدر جمال انقلابي صاحب او دغه شان باچا ګل تراب بابا خدای دې وبخي نو ډېر مشران خلک چې موږ هغې سره زده کړې کړي دي هغې سره مو ناستې پاستې کړي دي په دغه نوموړه کې زموږ ډېر ملګري لکه استم خان وصال شو معراج مانیروال شو جی او مزمل شاه ګیلمن شو مو خدای دې
نه چې نوم رانه یری خدای ژوندې لري خو که نوم رانه یری مینو وخت ډیر تیر شو ولیکن مسافر شپږ شپږ کاله بهر وطن نو دغه تنظیم چې ما په دغه کې لومبه خپل شروع د شاعرۍ کړې ده او تر نن تاریخ لګیاو چې سوره کې دي شکو شاعري اسرت صاحب خبرې اترې خو وکاو خو کله چې موږ 13 خبرونه کې تاسو موږ راوخته یو بیا سحر له ز خلکو سره ملاو شم خپل مرګرو سره شاعرانو ادیبانو سره ناغوی باندې یو ګیله کوله چې تاسو ډېر ښه پروګرام کړی دی ډېر ښه اسرت صاحب ډېر ښه پروګرام کړو ډېر ښه نظمونه ویلي غزلې ویلي خو یو دغه په کې کړو چې د عزیز مادروال صاحب په کتاب باندې کوم نظم لیکلو د لیوانه ګرځه وی هغه دې نه دی ویلي هغه ډېر ښه نظم نو که تاسو خو ویل دا خپل اوریدونکو ته وړاندې کوي په سر سترګو خو قدم چې تمخ کې ماته پته ما سره په لیک نشته خو کار سو بندونه راته یاد هم شي هغه به درته وایم د مینوالو په خاطر باندې ارشاد جی د پښتو د باغ مالیارا د ادب علم بردارا د دې نوي کل سالارا لیونه ګرځا اے عزیزا زما یارا په غلطاو خطاو پی جند لیتا پخواو شیخ کا ہر سمر لگیا استا خالق خوستا اشناو کردارنا دس پی زلی ہر یو لفظ دے پر اختیاو دنیا ډیر هر یو لفظ دے پر اختیاو دنیا ډیر دا مکارا د مکار خبردارا دما بڼو درمایینا زید خار تر دکاندارا لیونه ګرځا اے عزیزا زما یارا ستا خبرې خدرنی دی د جرګې او د وجرې دی کچوره کمر ونډې دی کپیخې دی کنخرې دی چې تنگ شوی د خارا تا د غره نیولې لارا وخت کا ډېرې کانې وکړې سر دې ټیټ نکړو خوددارا لیونه ګرځا اے عزیزا زما یارا هر بچے دی گوگل جان کو تا پزان پس روان کو پالش دی خپل جانان که خپل ژوندون دی پی قربان کو ځان دی مل د بادشاہ خان که یاد دی هر ځای پی روخان کو د اجمل د رباب تارا چاته نه یې پام تدارا بس د مینې طلبګارا لیونه ګرځا اے عزیزا زما یارا د تسکین د سر صادرا د انور د فکر نورا د قلم د یوسف زی د خالد د زړګي سارا د سایل کوي خبره خو سوال نکړې زور ورا په لفظونو کې مالدارا قرض نه کوي خيارا په سادو کې تیل دارا رب دې تلر دلدارا لیونه ګرځا اے عزیزا زما یارا ډیر زبردست سید عادل صاحب د یوې خبرې بخښنه غواړم د نظم ډېر اوږد دی خو ما چې کوم بندونه مې ذهن کې راغله هغه مې وویل بس جی زمونږ په دې باندې هم ښېګړه وشوه او زمونږ ګران قدرمن اورېدونکي چې دا واورېدل د هغوی هم تنده ماته شوي وي خالد اسرت صاحب د ادبي هلو ځلو په حواله باندې عرب اماراتو په اړه باندې به خپلو اورېدونکو ته څه وایي متحده عرب امارات داسې یو ځای دی چې هغه ځای کې ډېر هغې صدر هم یې که نه هغه ځای کې ډېر ګڼ پښتانه میشته دي او خوشبختي دغه زموږ دغه چې په پښتو مین دي په پښتنو مین دي په خپله خاوره باندې مین دي
نو چې زما هلته کې لاړم نو هلته هم زما دغه یو نیکبختي وه چې هلته ماته یو ډېر ښکلی تنظیم میلاو شو امارات پښتو ادبي ټولنه او زه په هغه ټولنه کې روان وم او تر ډېره وخته پورې د هغې صدارت مې هم وکړ بیا ځینې ملګري راغله چې دغه تنظیم سره کېناستل نه غوښتل او بدبختي جوړه شوه خو ما خپل ځاني هغه ملګري په دې خبره باندې قایل کړه چې موږ به یو بل تنظیم جوړ کړو خو زموږ مینه زموږ ورورولي زموږ تړون به همغه شانتي خدای وکړه هغه تنظیمونه دوم شو خو موږ په یو بل باندې ننګ وکړو د یو بل پروګرامونه مو ښایسته کړل یو بل له لاړو نو موږ دویم تنظیم لږ پښتو ادبي او کلتوري تړون په نوم باندې چې زه د هغې صدر شم ما سره پلي سبحان عابد چې د هغه مشر سکتر شه او هغه تنظیم تر نن تاریخه پورې دواړه هم هغه خپل کارونه کوي او خو په باقاعدګۍ توګه کتابونه هم راوځي پروګرامونه هم کېږي او تاسو سره ډېر تکړه ملګري هم دي لکه لیاقت تصور صاحب او نظار او دا چې زموږ په تنظیم کې بالکل ډېره ښکلې خبره دې وکړه چراغ صاحب دا ډېر ښه او دغه زما نظار شاه منصور والا ډېر ښکلي ملګري دي په دغه کې او چې څنګه تا ذکر وکړه لیاقت تصور صاحب او چراغ صاحب او نظار شاه منصور صاحب او په دې کې محمد حیات صاحب شو محمد گل منصور صاحب شو آفتاب شو آفتاب علي آفتاب او نور داسې ګڼ ملګري دي نو خلک د مینوال دي ډېر مشاعرې وغیره کوئ که نه جي مشاعرې هم کوو او دغه شان تر خپله منځه اجلاسونه کېږي کینو که داسې یو پېښه راشي په دې وطن کې په هغې باندې څه ضرورت دی اجلاسونه پې وکړو په هغې باندې د خپلو چاپ کتابونو په اړه باندې به خپلو اورېدونکو ته څه ویل غواړئ وچې پاڼې ګل را سره وجړل وران تصویر دې په حواله باندې بس نو زما وړومبی کتاب چې وچې پاڼې په کال 2015 کې هغه خو تاسو ته پته د مینوال خوښ کړی او ډېرې سندرې ته سندرغاړو هم ویلي دي او ډېر زر مارکیټ نه غیب شوی هم دی خرڅ شوی دی او اوس هغه دوباره چې افغانستان کړی دی نو افغانستان کې یو ډاکټر دی هغه په کاناډا کې دی ډاکټر کفایت الله وردک صاحب نو هغه په خپله خرچه چاپ کړی ما له تم څه کتابونه یو 200 رالېږي نور افغانستان کې تقسیم کړی دی نو د هغې کتابونه لکه ماله بیا را رسېدلي دا کفایت الله وردک صاحب موږ هم ډېره زیاته مننه کوو چې زموږ خاورې سره زموږ ژبې سره زموږ کلتور سره دومره مینه ساتلې دی مننه ډېره زیاته او بل کتاب چې دی نو ما اوس په 13 کال کې په دې کال کې تقریبا ګل را سره وجړل په نوم باندې دا روماني شعر دی او په بل وران تصویر زه ساده پښتون پیغام د امن او د مینې یم تا ته مې چا هسې چېرته وران تصویر جوړ کړی دی او د غزل چې څنګه دی ما څومره په ګرانه څومره ګران تصویر جوړ کړی دا دغه کتاب په حواله دغه یو شعر په بنیاد باندې ما کوه چې ما مزاحمتي شاعري به وکړم په دې کې خو بیا لکه زما چې کوم ملګري دي ډاکټر افتخار فګار صاحب شو یا لکه مهرندیش صاحب شو فیض عبدالوهاب فیض شو هغې ویل چېرته خلک خوښوي نو یو هلک به ستا کتاب علي نو که تشه مزاحمتي شاعري کېدی شي د هغه تنده ماته نه شي نو دغه رنګ به ټول موضوعات په دې کتابونو کې بیل بیل راولو نو ما همغه رنګ کې بیا وکړو دا دواړه یو ځای مارکیټ ته راغلي دا دواړه یو ځای مارکیټ ته راغلي د ګل را سره وجړل کې غالبا تاسو په خپله سریزه کې لیکلي دي چې زما ته ټول ملګري چې کوم دی یو شان دي او زه ټولو سره مینه کوم نو په دې وجه د چا نه پې لیک نه اخلم او په بل کتاب کې چې کوم دی مهراندیش صاحب لیکل کړي دي جی د دې باره کې بس خبره دغه وه چې لکه که تاسو هغه لیکل وګورئ د مهراندیش صاحب لیکل هم دغه نه ده چې په کتاب سریزه ده د هغه لیکل چې دغه کتاب دپاره کوم ضرور زما د پیژنګلو په بنیاد باندې هغه کړي دي که نه چې کتاب سریزه خو هغه چې په ټول کتاب باندې یو سړی خپله رایه ورکړي تفسیره وشي که نه جي نو دغه ته خو لیکل نه خو د هغه یو خپله مینه هغه به پې کړي او د دې سره سره تاسو بل کتاب کله را روان دی نو شاعري خو را سره شته دی خو ګورو که نه چې کله ورته اوس لا خو د دې شتونو لا د خلکو زړه نه دی موړ او نثر باندې مو کار کړی دی یاره سید عادل صاحب نن هم راته یو څه مېلمانه راغلي و هغوی دغه سوال په خپل ځای کې په ما وکړو زه داسې یو ساده باده غوندې شاعر یم چې لکه ما ماشوموالي نه دا شاعري شروع کړې ده زه نه پوهېږم چې څنګه مې شروع کړې ده او څنګه مې ذهن ته راغلې ده خو زه چېرته شاعرۍ پسې په خپله نه یم تللی دا شاعري راځي او په ما باندې ځان کوي دې کې شک نشته نو زه به دا ووایم چې نثر چې زه وایم چې ښه کار نه شم کولی نو یقین مې نه چې زه هغه شان نثر وکړی شم ولې چې یو خو زما مطالعه کمه ده چونکې زه دوبۍ پولیس سره کار کوم او په هغه ځای کې لکه دومره نور کارونه چې مطالعه برابر نشم کولی زه به د خپلو خو اتلانو شاعرانو ملګرو کتابونه د زړو مې لا تر اوسه پورې پوره نه دي کتلي او نثر خو علمیت غواړي پوهه غواړي
جی نو که ستاسو خوښه وي موږ څنګه چې ړومبي نه په خپلو خبرو کې ما مینهوالو سره دا خبره وکړه چې زه به نن ستاسو کالونه اخلم او حسرت صاحب سره به ستاسو مینه ګورم نو که خوښه مې نو یو کال به واخلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سید عادل بھائی څنګه یې؟ خیر خیریت. روژان خپله پیژنګلو را سره لږه وکړه. نوم مې ناصر د شاه منصور کلي نه خبره کوم. ناصر د شاه منصور کلي نه هرکلی درته وایي روژان. ډېره مهرباني. خالد صاحب په هرکله راشم. ډېره مننه ګله، خدای دې خوشحاله کړه. څنګه ښه یې؟ خیر د ګله لویستلی شي. صحت مو ښه دی؟ الحمدلله. دا پوښتنه کوله جی چې دی اوسنی کتاب څه نوم دی؟ دا دوه کتابه چې دی یو مزمت دی که نه؟ دویم کتاب څه نوم دی؟ یو خو تصویر شو، یو وران تصویر دی ګله، بل ګل را سره وجړل او غزل به تا اورېدلې ګل را سره وجړل ازغو را سره وجړل. نو ما دغه منسوب دغه غزل سره ما منسوب کړی. مارکیټ کې دغه ګل را سره وجړل لکه نن سبا نشته رینده به خانیه د ارشد ټولو کتابونو والا شته کتابونو والا سره کې چا سره کتلې ني. او بل یو پوښتنه مې دی نه دا کوله که نه جی جی چې دی کوم ناړو دغه وي د عزیز مانیروال نه دی عزیز مانیروال لپاره لیکلی دا خانیه د هغه د کتاب مخکتنه و هم ستاسو د شاه منصور په دغه ټیکنیکل کالج یو حال کې لیوانې ګرځه نو ما د هغه په هغه کتاب باندې لیکل کړي ګله. او جی نور تاسو سره ملګري چې کوم ستاسو هلته دوبۍ کوم تنظیم دی نو هلته کوم ستاسو ټول تنظیم په اړه باندې کتابونه چاپ کېږي که نه په خپل دغه باندې؟ نه په خپله باندې کېږي ګله، یو تنظیمي شکل باندې کړی زما د لرې وطن یاره چې په هغې کې په مجموعي توګه زموږ د ټولو شاعرانو کلامونه دي. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه. ناصر ورور د اوس د شاه منصور نه د ګرځېده په کرخه راغلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رضا یوسفزی خبرې کوم شوي کلي نه. رضا یوسفزی د شوي کلي نه. ستړي مه شي درته وایي ورور جانه. ډېره مننه. جی ما طرف نه حنیف خضرا صاحب ته بخیر علي. ډېره مننه. سلامونه دي. ډېره مننه. وعلیکم السلام. اوس دې صرف جدا کومه لکه څنګه چې عربی لغت کې هر یو شي یو خپل نوم دی که هغه نوی ایجاد شي که نه جي. څنګه چې موبایل ته یې د جوال وي، سټیپلر ته یې د باسه وي که نه، خو زمونږ د پښتو ادب کې ولې دي دا ایډیټ کړي ما سره؟ جی خانیه داسې چل دی. رضا صاحب نور څه پوښتنه لرئ؟ نه جي بس صرف دا و. ډېره زیاته مننه جي. خانیه داسې چل دی که نه چې څومره پورې د پښتنو د پښتو خبره ده لکه ادب عربی لغت چې دی نو هغه د هغې یو داسې ژبه ده چې هغې پردی ژبې لکه د خوشحال بابا یو شعر به ووایم په دې موقع باندې چې که پردی ژبه زده کول که لوی کمال دی، خپله ژبه هېرول بې کمالي ده. دا ته خو هغه خبرې کوې چې لکه جوال خو لکه زه به دا ووایم چې نوي څیزونه که ایجادېږي او چې چا ایجاد کړي د هغې ول یو نوم ورکړی دی. اوس لکه ټیکټر دی نو د هغې ټیکټر دی که کلاشنکوف دی د روسۍ ټکی دی هغه د هغې کلاشنکوف دی. موږ مجبور یو، خو په دې کې یوه خبره داسې ده چې لکه کوم ځای کې زمونږ ضرورت وي موږ هغه ځای کې بیا هغه نومونه زده کوو، خو چې کوم ځای کې ضرورت نه وي زمونږ لکه زه به دا ووایم چې اوس لکه پلاین کوچ زمونږ ضرورت نه یو انپړې بوډۍ ښځه م پلاین کوچ کې رالمه، په ډاټسن کې لړم، په سوزکي کې رالمه که نه جي. اوس د دې هلک دا ډېره ښکلې ښه پوښتنه ده، خو زه به دې ته دا ووایم چې دغه نومونه خو لکه ډېر ګران کار دی. اول تاسو د خدای خاطر وکړئ د هریجو ته چاولې مه وایئ، دلته کې مالګې ته نمک مه وایئ، دا شته کډه مو راغونډه کوئ نو نوي نوي څیزونه دې پکې رانه شي، خو اوس دا شته لکه غیبېږي. قدرمن اورېدونکو د ښاغلي خالد خان نصرت صاحب یو ښکلی غوندې کلام موږ سره دی او ستاسو هر وخت ډېر فرمایش کوئ، ډېره غوښتنه کوئ. نو که خوښه وي خالد خان نصرت صاحب نو دا به ورته نشر کړو. ښه خبره ده جی یاره تر هغې کلي ته مه راځه. او ځکه چې ما ته راګرځېده لار هم لږه خالي میدان شوې ده نو هغوی به دا واوري او د هغې نه پس به بیا راشو ستاسو سره به نورې خبرې اترې وکړو. قدرمن اورېدونکو راځئ چې واورو د خالد خان نصرت صاحب د ښکلی غوندې کلام او د هغې نه پس به بیا ستاسو په درانه خدمت کې راځو. چېرته به نه دی حسرت صاحب څنګه چې دی زمونږ د مخکې ملګري زمونږ سره چې څوک د ګرځنده په لار باندې راغلی او زما خیال دی رضا یوسفزی صاحب هغوی د ژبې خبره وکړه چې
موږ نمونه ولې نشو کې خو دې موږ ورته نه اخلو نو ګوره که موږ موبایل ګرځنده په لغت کې معنی راایستې دوی خو ورته ګرځنده نه وایي هغه موبایل ورته دغه جی په خپل سوال ډېر ښکلی سوال دی او دغه سوال په خپل ځای باندې خو بدبختي دغه ده چې تاسو ته پته ده چې زمونږ ژبه موږ په یو داسې وطن کې اوسو چې زمونږ ژبې ته خپل حق نه میلاوي کیدای شي د عربي ماله مثال راکړم د هغې غټې ادارې دي د هغې د ژبو خپل د جوړېدو د هغې د ترویج او د هغې د ساتلو د هغې د پاللو د هغې غټې ادارې چې په دنیا بجټ دنیا په کال وباسي هغې چې په دنیا کې نوی شی ایجاد شي نو هغې خپله لجنه ده کمیټي ده هغې لا هغه نوم یخي دلته کې زما بدبختي دا ده چې زما بچو ته پښتو نشي خولی بلکې که پښتو کې خبرې کوي په سکول کې جرمانه کیږي نو په یو داسې وطن کې که چېرې زه دغې ته ګرځنده وم یا جاز ته الوتکه وم یا دغه شان نور نومونه راوباسم دا شته کار برانه خراب شي نوره به زده نه کړي دا شته به ته هېره شي دا شته برانه هېره شي که نه جي نو دا چونکې دا ژبه ما ته سینه په سینه د خپلو مشرانو نه میلاو شوې چې زما په سینه کې سوره ده که دومره هم زما اولاد ته میلاو شي نو هغه کافي ده خو دا دوره ساتل پکار دی ولې چې موږ پخپله تاسو ته ما ووایي چې لکه په هر څو ځلې مې ورته کاله که ته چاول واچوه چاول ما اچوه نو لکه په پښتو کې وریجې ښه ښکلی نوم دی نو خو وایي دی که نه خپل نوم نو هغه خپل نومونه چې راټینګ کړي دغه ډېره ده جی یو بل کال به واخلو جی په سر ستاسو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې ټیک ټاک خیر خیریت ته رور مې څوک دی او د کم ځای نه دی زه جی شاه منصور نه فدا الله خبرې کوم فدا الله زه جی د خالص افراز سلام کوم وعلیکم السلام مننه ډېره او تاسو ته هم د زړه تله ډېره مننه جی وعلیکم السلام او زه خو به خپل ځاني دا خبرو کوم چې را ډېر ښکلی پروګرام دی جی ډېره زیاته مننه او د مینې نه اورم جی ډېره زیاته مننه خو یو بله پوښتنه ده نصرجي کوم جی جی چې ستاسو دا پروګرام جي په دغه غاړه ته نه راځي جي پنجاب غاړه ته پنجاب کې جی تر اسنبداره پورې کار کوي او داسې تر ابټاباد مانسیري پورې خو بدقسمتي دا ده په اسلام آباد کې خو کار ده کنه چې هلته چینلې نورې هم ډېرې ګڼې دي نو زموږ سیګنل هلته کار نه کوي او دا به خپلو مشرانو ته به دا خبره وړاندې کړو انشاءالله چې بیا به کار شروع کړي ټیک شو جی بس ما صرف دغه مې کوم چې را ډېر زیات تر هلته کار کوو که نه ما ته ډېر زیات کوشش وکړم دغه مغه باندې خو نه مزه یې نه کوله نو مونږ ما چې را څه وجه کېدی شي که نه نو انشاءالله ستاسو دا تجویز چې کوم دی دا به خپلو مشرانو ته وړاندې کړي صحیح شو جی او بل دغه مې کوم درنه ما یې د ملګري وختي تپوس وکړو جی جی چې یاره لکه نو دا خو ګوره هغه بل پروګرام ته دې نه مخکې پرون چې کوم پروګرام چلېده نورلمن یوسفزۍ صاحب ورته راځي فیصل فرحان صاحب نو دا ته پوښتنې خو د هغوی نه کول پکار دي جی بالکل او بل دا ده چې دې کې لکه مطلب دا چې څنګه ژوندی ژبې دي که نه نو دا اخلي نوي ټکي لازم لکه دا زمونږ پښتو کې ډېر ټکي جرمني والا ژبې شته دی جی نو داسې لکه دی د هغه دی معلومات کوي خو لکه دا دی چې ورته کوم تپوس یا کوم دا جواب ورکړو دا بیا د هغې په نسبت ډېر زیات بیټر دی لکه دا مونږ اوس مونږ بهتر نه بیټر دی هر یو کس لازم هغه انګلیش دومره هیوي شوی دی چې لازم هر یو کس په کور کې لازم وایو جی بالکل معافي غواړو جی ډېره مننه جی ډېره مننه ډېره زیاته مهرباني ملګري فدا الله صاحب ډېره ښکلې خبرې وکړې او ما چې به کومه خبره کوله نو هغه هغوی په خپلو مینهوالو په خپله یو بل ته وکړه قدرمنو اورېدونکو ګورو چې بل ملګری زموږ سره څوک دی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام رور څوک او د کوم ځای نه ریډیو دلبر دی جی جی ریډیو دلبر دی جی تاسو ټول ټیم ته بیا سلام د زما جی زه دلبر کریم جانزه خبرې وعلیکم السلام مونږ سره نن دلبر د ننګیالو کې ښاغلی خالد خان اسرت صاحب میلمه دی جی جی ما خو په دې ځل دا پروګرام نوم د یوم نه راځي خو پروګرام یو د ټول ټیم ته زما د سلام ډېره مننه جی وعلیکم السلام ستاسو د کال کولو مونږ سره د ګډون کولو یو جهان مننه خالد اسرت صاحب بل ملګری به په لین واخلو هغې نه پس په بیا خبرې اترې کوو جی قدرمنو اورېدونکو کله هم زموږ سره د ګرځنده په لیکه باندې راځئ نو د پروګرام موضوع ته ګورئ په هغه موضوع باندې خبرې اترې کوئ السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام رور مې څوک دی او د کوم ځای نه دی جی عزیز النبي خبرې کومه تر روبۍ نه عزیز النبي هرکلی درته وایو ورور جانه ډېره مهرباني چې پروګرام خو ډېر ښکلی را روان دی جی ډېره مننه او جی زما طرفه راغلي مېلمه ته کار کوي ډېره مننه خدای دې وبخښه مننه
او که ستاسو اجازه ته یو غزل به ووایم. نو وایه. د شاه ذاکر یوسفزي صاحب یو غزل دی. جی ارشاد. څرګنده تماشه کې د پدار خلکو نه کړي. څرګنده تماشه کې د پدار خلکو نه کړي. د مینې لیونو کې برشمار خلکو نه کړي. ډېر ښه ډېر ښه. جرګه وي مرکه وي ټول د کار خلک راټول وي. جرګه وي مرکه وي ټول د کار خلک راټول وي. خو یو د کار خبره ټول د کار خلکو نه کړي. ډېر ښه ډېر ښه. د خان کاکا بچی ته اخیری نصیحت دا وي چې وده درنه دا د کلي خوار خلکو نه کړي. ډېر ښه ډېر ښه. او ذاکره ژوند به کېږي داسې مرګ د خدایه غواړه. ذاکره ژوند به کېږي داسې مرګ له خدایه غواړه. چې شک د پس له مرګه په کردار خلکو نه کړي. ډېر ښه ډېر ښه ډېر زبردست. ډېره مننه عزیز النبي رور ذاکر یوسفزي صاحب کلام یې موږ ته وړاندې کړی دی. یو جهان مننه. اسرت صاحب جی ډېر مینوال زموږ سره د ګرځنده په لار باندې راځي، نو ګورو چې د هغوی څه مینې دي موږ سره. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سید عادل بھائی راغلی ماته ډېر ورکلی. ډېره مننه. خپله پېژنګلو را سره اول نو ضروري. عادل منیر د دې نه خبرې کوم. عادل منیر د دې نه هرکلی درته وایو ګلابه. او جی د مېلمانه جي یو سوال دی. ارشاد وایه. مونږ ته دې د استاد هغه نظم ووایه. استاد جي غوښتنه ده. جی ښه ډېره مننه ګله. او جی کې یو تاسو دغه نو یو غاتلو هم حضرت صاحب د مرګري د استاد جي د نظم پوښتنه وکړه، ما په جیب کې چا کوم راوړلی. دا آزاد نظم دی. جی سید عادل صاحب د استاد ما په خپل استاد باندې لیکلی دی. جی ارشاد. او د یو خبرې زه په خپله ژبه باندې اعلان کوم چې دا زما د انګریزي استاد و سید هدایت الله شاه، خلک ورته هدایت باچا وایي. جی نو د هغې په چې کومه طریقه وه د ژبې د ښودنې یا د هغې ما په هغې لیکلی دی. جی ارشاد. آزاد نظم دی استاد جي. جی چې ستا نامه د چا نه واورمه زه په هغه ځای باندې نه غودرېږمه. زما بلا استادان د هر استاز قدر په خپل ځای باندې خو ته لا بل شانتې وې. چې به کمرې ته را دننه شولې ما به وی بیا په مصیبت واوړېدم. زما ملګري به لا ناس نه و چې تا به زر مخ ما ته راواړولو، سم په غوسه کې به وې. تا به ویل پاسه سبق ووایه. د دې خبرې اورېدلو سره په ما به سمه زلزله راغلله. ما به د یرې نه په زور زور انګریزي شروع کړه. تا به ویل چې صبر. ما به چې څومره انګریزي ویلې وه تا به د ټولې نه پښتو جوړه کړه. په یو یو ټکي به دې پوهه کړمه، بیا به دې چاک ته لاس که. د انګریزۍ هغه ټول ګران ټکي تا به په بورډ باندې سره د معنی ښه ښکلي ښکلي په قطارو لیکل. د پاتې چاک په هغه ماته ټوټه به دې زه وویشتمه. دغه ویشتل به اشاره وده دی وړاندې سبق ووایه. په ما به سم لکه د کال اوږده شو. ما قیامت نه پیژنده، خو د سختۍ او تصور به مې رامخې ته شو. ما به ویل چې د قیامت سختی به هم داسې وي. لا به خپل کور ته رسېدلی نه وم، لا خپلې مور به سم لیدلی نه وم. ما به ډوډۍ هم لا خوړلې نه وه چې به مې خپل کتاب را وسپړدلو. سما استانه پاتې شوی سبق ما به لوستلو یادولو به مې. ما به ویل چې هسې نه چرته خطا شم پکې. خدا یو سوال به همیشه زما مازغوله راتلو. زه خپل کلاس کې چې د ټولو نه غریب هلکم، ما به ویل چې زه غریب یم ځکه نور هلکان چې ښه مالدار خلک دي، ښه زورور ښه بدماشان خلک دي. ما به په زړه کې وي هغې ته ایمان نشته دی، ما ته بیدار دی خو بس یو زه یې لیدلی یم. الله دې نه کړي ما به وي خدای دې د ټرک لاندې که زه ستا د لاسه به تر کومې په عذاب کې یم. څه په سختۍ او تکلیفونو باندې هغه نهم او لسم دواړه تیر شو. نن د 45 کالو مکمل سړی یم. په دې پردي وطن کې د سرکاري دفتر کې چې انګریزي چا سره ووایم نو سمدستي رانه پوښتنه وکړي. ما نه څو ځله انګریزانو هم تپوس کړی دی. خالد صاحب
ستا کوالیفیکیشن څه دی؟ زه ورته وایم لسم نه څه حیران غوندې شي، وایي چې تا چې ته په بل ملک کې تعلیم کړی دی، تا انګریزي د انګریزانو نه هم ښه ویلی شي. د دې خبرې اورېدلو سره زه په ځان پوهه نه شم، خو بس د خپلې کرسۍ نیغ پاسمه، په هغه ځای باندې نیغ ودرېږمه. دا ودرېدل زما د یېرې نه دي، دا د ادب او احترام دپاره. استاد اوس هم ستا د زده کړې نه زه زده کړه کوم. الله دې ستا سورې زما په سر مدام لري. ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر زبردست. خالد خان اسرت صاحب ستاسو یو نظم ګلپاڼې ویلی دی او بیا د هغې جواب هم تاسو لیکلی دی. جی جی. نو که ستاسو خوښه وي د ګلپاڼې نظم به واورو، د هغې پسې به بیا تاسو هغه جواب ورته ووایئ. ښه خبره ده. ټیک ته جي. قدرمنو اورېدونکو راځئ چې لاړ شو دمې طرف ته او د ګلپاڼې په اواز باندې د ښاغلي خالد خان اسرت صاحب د ښکلې غوندې کلام واورو او د هغې نه پس په ښاغلی خالد خان اسرت صاحب د ګلپاڼې د اواز او د خپل نظم د دې جواب به تاسو ته وړاندې کوي. تر هغه دمه پورې زموږ سره اوسئ. پیچومې کږې کرښې دي تصویر زما د ژوند، په سرو وینو لیک شوی دی تحریر زما د ژوند. لوستی نشي د وخت ګردونو داسې الوده کړو، فطرت کړي کانې دي په تفسیر زما د ژوند. په راګ کې د دیپک د ژوند نغمه مې پشپېلی ده، په سر د ټکټکي زانګي تعبیر زما د ژوند. ذره ذره کړای کړای یم پروت په کائناتو، وختونو داسې وشینده زنځیر زما د ژوند. په شان د اباسین یې په وهلو باندې شین کړم، په شان د اباسین یې په وهلو باندې شین کړم، د غرونو په درو کې دی بهیر زما د ژوند. ستم زه د حالاتو درنده کړم هر سوچې، ستم زه د حالاتو درنده کړم هر سوچې، اشرف که په مخلوق کې و تعمیر زما د ژوند. شاهکار مې د تقدیر د مصور سه عظیم فن دی، شاهکار مې د تقدیر د مصور سه عظیم فن دی، دوزخ کې به پیدا نشي نظیر زما د ژوند. خالق کله تخلیق چې مې د تن کو سرداره، خالق کله تخلیق چې مې د تن کو سرداره، اخله یې هر غمو اخله یې هر غم کې و خمیر زما د ژوند. قدرمنو اورېدونکو غزلو د ښاغلي سردار علي سردار صاحب او زه یم ستاسو کوربه سعید عادل. خپرونه دا دلبر د ننګیالو ښاغلی خالد خان اسرت صاحب میلمه دی. اسرت صاحب لږ ساعت مخکې بیا هغه نظم ته راځو چې کوم چې تاسو د ګلپاڼې په اواز چې کوم نظم وي شاعره ګیله چې کومه ده د هغې جواب هم تاسو وایي، خو دا ډېر مینهوال زموږ سره د ګرځنده په لار لږ ساعت مخکې راغلي وو، نو که ستاسو خوښه وي دا نومونه پکې شامل عبدالله رور د مانیری نه جي، اجاز الله د کوزي مانیری نه، سادیه او نادیې د مانیری نه، ډاکټر عابد صاحب د جلبای نه یاد کړي وو او چې شاپهد غنم شاه بونډرای باندې فرنټیر کور شافهد او کیپټن یوسفزای فلټون چې څومره نپري ده هغه ټول زمونږ خپرونه اوري او تاسو هغوی ته مونږ په موبایل باندې خپل دغه اورو، نو چې دا نومونه پکې د دوی والي نومونه خو د هغوی ډېر زیات، خو بس لنډه به دا وي چې د یوسفزي پلټون څومره هم دی ټول زمونږ خپرونه اوري، زمونږ له ډېره زیاته مننه کوو او ډېره زیاته شکریه ادا کوو. پروفیسر روشن علي صاحب د ګوهاټي کالج نه یاد کړي وو او هغوی د سوال هم کړی چې د خپلو په کار رانغی څوک خپل زما د خاورې. پروفیسر روشن علي صاحب دا پوښتنه به وروستو کو، د هغه نظم جواب به مخکې کوي. ډېره ښه خبره ده. دا خو دغه چې کوم ما د پیغلې ګیله لیکلې وه د شاعر نه، د هغې په جواب کې مې د شاعر د غاړې څه ټکي لیکلي وو. پکار خو دا وه چې زما ملګرو کې چا کړی وی داسې لږه ښه به وه، ولې دا خو ډېر زوړ نظم را روان و، ما به هم وي اوس خو میډیا ته لږ زیات راغی. جی نو دا په ترنم کې وایي جی یار محمد بنیری صاحب راته فرمایش کړی دا خو ترنم کې نشي راته، بل هغه اثر به خپل بیلي ښه جي ښه کول ټکي داسې دي چې لکه ترنم کې شي نو څخه مقصد ته ونه رسي. صحیح شو جی. بل څه به خیر بیا ترنم کې یار محمد بنیری صاحب ته ښه جي ښه وی اے د حیا په صادر پټې پښتنې پیغلې، اے د حیا په صادر پټې پښتنې پیغلې، د ښایست کور کې د څو ورځو میلمنې پیغلې، او څنګ په خوږه ژبه ترخې ترخې خبرې کوي، څنګ په خوږه ژبه ترخې ترخې خبرې کوي، هرې ګیلې نه دي قربان شمه درنې پیغلې،
منم چې کړی به شاعر وي ستا د حسن صفت چا به نیولي وي ستا مخ ته آینې پیغلې طرف ښایسته کړې په شاعر قدردانه کړلې ځکه ټول وایي ستا د حسن ترانې پیغلې دا خو فطرت دی او شاعر د خپل فطرت شاعر وي دا خو فطرت دی او شاعر د خپل فطرت شاعر وي شاعر د حسن د ښکلا د محبت شاعر وي ډېر ښه که شاعر نه وې ستا دا دومره اهمیت به نه د محبت ذکر که نه محبت به نه شاعر که ته په خپل غزل کې یاده کړې نه وې نن د ظلمو په زړونو ستا د حکومت به نه ته به د خپل ښایست له خونده خبرداره سوې که غزل نه وې ستا دا دومره نزاکت به نه سترګې او شونډې اننګي د شاعرۍ برخه ده که شاعري نه وې ستا حسن کې لذت به نه شاعر ځان خاورې کړو خو ته یې قدردانه کړلې شاعر ځان خاورې کړو خو ته یې قدردانه کړلې ته یې د هر مین په زړه باندې ودانه کړلې شاعر فطرت کې د جانان د حسن رنګ لټوي شاعر خو ګل او بلبل دواړه څنګ په څنګ لټوي شاعر د مینې د تړون او د وفا نوم دی شاعر درخوله د ادم د رباب ټنګ لټوي شاعر د ستورو په رڼا کې د سپوږمۍ لیونې په هر سپرلي کې د لیلا د بنګړو شرنګ لټوي شاعر د خاورې د وطن د ازادۍ شاعر وي شاعر په خپل ولس کې پت لټوي ننګ لټوي د څو تنانو په سر ټول کله سیزل ښه نه دي د څو تنانو په سر ټول کله سیزل ښه نه دي په چا بې ځایه الزامونه لګول ښه نه دي شاعر سپرلي کې د ګلونو نه رنګونه غواړي شاعر ستا زلفو له سینګار غواړي ګلونه غواړي شاعر د پرخې د قطرونه د ماښام د رنګه ستا اننګو له سرخي غواړي ښایستونه غواړي شاعر ستا سترګو له لفظونو نه کجل جوړوي شاعر ستا سترګو له لفظونو نه کجل جوړوي شاعر تل ستورو نه ستا ځنې له خالونه غواړي که خپله هر څو د غربت په اور کې ژوند تېروي خو خپل جانان له د سرو زرو امیلونه غواړي که زړه یې جاړي خو په شونډو خنداګانې کوي که زړه یې جاړي خو په شونډو خنداګانې کوي بس خپل ولس له د الله نه دعاګانې کوي ډېر ښه ما هر ظالم نه ښه په چغه ښه په جار غوښتی دی ما هرې پیغلې هر ظلمي نه خپل اختیار غوښتی دی ما د خپل زړه د هر یو درد کیسه سندره کړله ما تعلیم غوښتی ما علاج د هر بیمار غوښتی دی ما د احساس او د ضمیر ژبه پرې کړې نه ده ما خپل ولس له د نړۍ په سب کې شمار غوښتی دی ما ستا پړونې له رنګونه د عزت ورکړي ما ستا بابا له په هر دور کې روزګار غوښتی دی پیغلې د خپل پښتون شاعر نه ګیلمنه نشي پیغلې د خپل پښتون شاعر نه ګیلمنه نشي چرته بې ځایه په خالد اسرت شکمنه نشي ډېر ښه ډېر ښه ډېر زبردست مننه ډېره مهرباني اسرت صاحب یو کال طرف ته بل جی بس السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی رور مې څوک دی او د کم ځای نه دی محبت خبرې کوم دی کوډینه محمد دا کوډینه محبت هر کله درته وایو محبت صاحب ډیره مننه چې تاسو حضرت صاحب د زړه کومې دعا سلام باندې مننه ډیره زیاته ډیره مهرباني محبت صاحب څه ډالۍ دی راوړی د حضرت صاحب دپاره حضرت صاحب خو ډېر خوږ شاعر دی او ما د خبرې واورېدې جی دنه ما پوښتنه دا ده چې دی کله افغانستان ته تللی او که نه جی افغانستان ته تللی او که نه او که تللی نو هغه ځای شاعران سره ډېرې لکه ادبي ټولنه کې کوم شعر یا کوم بل داسې کوم غزل او زما خپل تعلق هم د افغانستان سره ده جی ډېره مننه محبت صاحب نور به څه ویل غواړئ جی نه ډېره مننه ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ ډیره مننه محبت صاحب ستا خو په سر ډیره زیاته مننه زه به صرف دا وایم چې مونږ په یو بل ښایسته ښکارو د یوې څانګې ګلونه مونږ د یو زنځیر کړی یو کافیې او ردیفونه چې غزل نشي جانانه چې غزل نشم جانانه ته به ګل نشي جانانه زه به ګل نشم جانانه ډېر چې څو پورې ستاسو سوال تعلق دی نو صاحب زما د ډېرو افغانیان ملګري دي دا
پښتو ادبي بهیر په نوم باندې په اماراتو کې زمونږ یو ځای ژوند تیریږي. موږ د هغې نه واقف یو. په افغانستان کې هم د ډېرو ښه پوهو شاعرانو سره هغې چې دوبۍ ته راشي نو موږ ډېر په درناوي مېلمستیا کوو. ما ته ګله یو ځلې دا خوش قسمتي په لاس راغلی وه، خو چونکې هغې اتو ورځو له زه غوښتم او ما سره صرف 3 ورځې وې. د با اجمل خټک صاحب باندې پروګرام و او زه چونکې یو داسې سروس لرم چې یو داسې نوکري مزدور یم چې هغې کې ما نه شو کولی چې هغه ورځې مې سیوا کړې وې. نو بخښنه غواړم زه لا نړی شوم، او که خدای مو که راوسته نو لازمي به زمونږ یو خلک یو. زمونږ یوه ژبه ده، تا به د نغمې په اواز اورېدلي، زمونږ ژبه یوه، زمونږ مینه یوه، زمونږ وینه یوه، زمونږ ژبه یوه، خبره سپینه یوه، که پېښورۍ که کابلی د لالې، زما د سپین جبین کالې د لالې. ډېر ښه، ډېر زبردست. اسرت صاحب هغه پروفیسر روشن علي صاحب پوښتنه کړې وه. جی جی ډېره مننه پروفیسر روشن علي د سوال نه. او هغه سید عادل صاحب داسې و چې لکه د پښتو نوموړی چې کوم علمزیب مجاهد جی چې د پښتو ډرامې یو ډېر ښه کردار دی، هغې راته ویلي چېرې داسې یو پروګرام مې را روان دی چې په هغې کې به مونږ هغه بېوسه فنکاران چې چا د دې ژبې او د دې کلتور خدمت کړی دی او نن سبا چونکې هغې کار نشي کولی او ډېر د بېوسۍ د غریبۍ ژوند تېري غواړو چې هغه خلک د ټي وي په سترګه د ولس ته وښیو چې د هغې بېوسي څه د هغې سره ځینې ادارې مددونه نه کوي او ډېر بېوسه دي، ماشومان یې بېروزګاره دي. نو په داسې یو ته د هغې دپاره یو سرخط سندره لکه چې دوی ورته ټایټل سانګ وایي د پروګرام دپاره ولیکه. نو هغه ما له دا نوم را کړی و، ګل زما د خاورې. نو ما په هغې باندې بیا دک لیکل کړي و چې د خپلو په کار رانغې څوک خپل زما د خاورې، بې ځایه پاڼې پاڼې شولو ګل زما د خاورې. نن خپله زندګي احسان دې ساندې د سلګۍ ده، ویلې به سندرې چې چا تل زما د خاورې. جی که دا تاسو ترنم کې وویل ډېر خوند به وکړي. دا خو چې داسې یو ښکلي فنکار ویلی دی چې زما خو مې یقین نه شي چې هغه شانتې وشي. خو د خپلو په کار رانغې څوک خپل زما د خاورې، بې ځایه پاڼې پاڼې شولو ګل زما د خاورې. نن خپله زندګي ساندې ساندې د سلګۍ ده، نن خپله زندګي ساندې ساندې د سلګۍ ده، ویلې به سندرې چې چا تل زما د خاورې، بې ځایه پاڼې پاڼې شولو ګل زما د خاورې. چې ګل وې خوشبویې وې او د ګلو قدردان وې، چې ګل وې خوشبویې وې او د ګلو قدردان وې، قسمت به داسې ولې نن جړل زما د خاورې، بې ځایه پاڼې پاڼې شولو ګل زما د خاورې. زما د فن بلا ستوري زما د باغ ګلونه، زما د فن بلا ستوري زما د باغ ګلونه، پسنګ بې درده وخوړل دل دل زما د خاورې، بې ځایه پاڼې پاڼې شولې ګل زما د خاورې. اخیری بند چې په هغې کې نو ویلی شوی، زه یې وایم چې خالدا هر یو ګل د پښتونخوا زخمي زخمي دی، خالدا هر یو ګل د پښتونخوا زخمي زخمي دی، په وینو باندې سور دی هر غزل زما د خاورې، بې ځایه پاڼې پاڼې شولو ګل زما د خاورې. دا چې نوموړي سندرغاړی انور باچا صاحب ویلی نو هغه ډېر خوږ ویلی دی او ما صرف د پروفیسر صاحب د زړه دپاره دا څو ټکي وویل. ډېره زیاته مننه خالد خان اسرت صاحب. یو کال به واخلو. جی جی السلام علیکم. ستم کوو نو هم یې زما زړه سوځوو، چې ستم کوو نو هم یې زما زړه سوځوو، اوس چې پې چل هېر شو نو هم پې زما زړه وسوځي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ډېره زیاته مننه صاحب تاسو ته او خوب دروند او هر څومره تعریف وکړو. جی جی هلو هلو جی جی تاسو غږ راځي. جی
نو ما وی چې خو حسرت خالد حسرت صاحب د زړه د کل نه او د زړه د کومې نه ډېر ډېر هرکلی یم او هغه یو شعر به ورته ډالۍ کړم رحمت الله درد صاحب وایي چې ارشاد منمه چې ځان خوږ دی د هر څه نه د هر چا نه منمه چې ځان خوږ دی د هر څه نه د هر چا نه خو خدای شته چې د خواږه ځینې خلک واه ډېر ښه ډېر زبردست یار محمد بونیری صاحب څه پوښتنه به لرې د حسرت صاحب نه یا څه غوښتنه دې شته زه خو یار محمد بونیری صاحب دی زما له خوا ډېره ډېره مننه او تاسو هم ډېره مننه چې زموږ دپاره په دې لسو ورځو کې دومره وخت ایسته او رالی او زه یم چې یوازې زه نه چې ټول اورېدونکي به ډېر زیات خوشحاله شي ډېره مننه دا په ما ستاسو حق دی د خپلې ژبې را باندې حق دی ډېره مننه د ټولو مینهوالو ډېره زیاته مننه عادل صاحب جی جی حسرت صاحب نه به دا تپوس کوم که نه جی جی د شعرونو خاطرې چې کوم دي نو په هر مسافرۍ کې ډېر راځي که نه په خپله پښتونخوا کې ښه جی د دې جواب به راته راکوې جی جی بالکل به درته درکوو جی او ډېره مننه او د وخت د راکولو نور ملګري به هم راځي نو وخت به ډېر نه ډېره مننه جی الله په امان یار محمد بونیری صاحب ستاسو نه پوښتنه وکړه چې د شعرونو خاپیری په مسافرۍ کې ډېره راځي او که په خپل وطن کې یار زما چې څومره خیال مسافرۍ کې ډېره راځي جی او د هغې وجه دغه ده چې مسافرۍ کې سړي سره تنهایي د خپلو ملګرو یادونه د خپلې خاورې ښایستونه جی او هغه یادونه او هغه مینه او هغه درد راټولیږي او هغه سندره کېږي او انسان یې لیکي جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی رور مې څوک دی او د کم ځای نه دی هلو بس د دې ملګري د ګرځنده کرښه زموږ نه پرېوتې ده جی بل به واخلو السلام علیکم وعلیکم السلام سیدزاده سعید خبرې کوم د امبار کلي کله درته وایو سیدزاده سعید صاحب جی زما رخنا خالد اسلام صاحب تاسو ته د مینې ډک سلامونه وعلیکم السلام ډېره مننه زموږ رول به موږ ډېر دا ورکوو ډېره مهرباني چې دې موږ به لس ورځو کې دومره ټایم راکړو ډېره مننه ستاسو حق دی په ما باندې ډېره مننه جی 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 وایي سیدزاده صاحب حاجي په دې به زموږ مینهوال هم ډېر زیات خوشحاله شوي او بس زه په ټولو مینهوالو ته دا خواسته کوم چې کوم زموږ د دې تله صوابۍ کوم ښه شاعران دي نو بس هغوی ټول مینهوالو ته به زه دا خاص کوم چې هغوی دې زموږ د مثبته شاعري دي نه کوي هغوی د میدان ته راوځي چې دلبر ته دې راشي دلبر د ننګیالو ته چې زموږ ټولو مینهوالو له پته ولګي چې زموږ په صوابۍ کې په معاشره کې دغې ښه شاعران چې خو هغوی ډېر زیات پټ کړي او زه به خالد اسلام صاحب دا خاصه کوم چې هغوی دي دا زموږ کوم شاعران دي هغوی له دا ډول کې ځینې شاعران هغه داسې چې دغوی هغوی د یاري چې د خپل کلام وړاندې کړي هغوی به د ډېرې خبرې وکړي هغوی د وجې چې کوم هغوی بیا ویاړېږي هغوی نه شا شي که نه زه به دا ټولو شاعرانو ملګرو ته ووایم چې دوی یو شاعر له ډاډ ورکوي نو هغوی به په مخکې راځي ټایم به ډېر زیات نه اخلم او ټولو مینهوالو ته به شپې سلامونه هم کوم نور ملګري به هم سلام ډېره مننه چې ډېره مننه یو جهان مننه سیدزاده سعید صاحب تاسو سلامونه هم وړاندې کړل او دوی دا غوښتنه وکړه چې دلبر د ننګیالو ته دې راځي د دلبر د ننګیالو دروازې د دوی دپاره هر وخت کولو دي څوک چې موږ له وخت راکولی شي هغوی ته موږ سترګې په لار یو او دا د ښاغلي خالد خان اسرت صاحب ستاسو سره د مینې غټ ثبوت دی چې هغوی په دې لسو ورځو کې هم د خپلو مینهوالو دپاره دلبر د ننګیالو ته په دویم ځل راغلل او دوی خپلو مینهوالو دپاره په دې لسو ورځو کې هم موږ له وخت راکړی دی او سیدزاده صاحب یو خبره وکړه هغه ډېره ښه خبره ده او زه هم د دغه خبرې ملګرتیا کوم چې هغه زموږ پوهه ملګري چې په شعر پوهېږي په ادب پوهېږي په قافیه ردیف په استعارات تشبیه دا ټول څیزونه پېژني نو باید چې هغې سره نوی ملګری راځي نو چې د هغه حوصله افزایي وشي او بلکې هغه په دغه ټکو پوه شي اکثر په ډېرو غټو مشاعرو کې کسان شعر وي او هغې وزن به هر برابر نه نو دا د ډېر ښکلی تجویز دی د هغه پوهه ملګرو ته زموږ خواته سترګې په لار چې هر انسان تر اوسه پورې بلکې که د هر چا نه هم پوښتنه وشي او سړی تر ما را رسېدلی چې زموږ نه څومره کېږي نو موږ مرسته کړې ده او د ده دا ډېر ښکلې خبره ده نور ملګرو دې هم دغه شانتي وکړي او سړی ورسره نږدې باید چې پوهېږي په دې خبرو باندې السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی روزانه پیژنګلو را سره لږ خپله وکړه
زما نوم عبدالواحد دی، مردان تورونه خبرې کوم. مردان تورونه عبدالواحد صاحب ستړي مشي درته وایو. زه د خالد رسول صاحب نه را تاسو کوم چې دا یا نظم وې دا په کوم کتاب کې شته؟ دا جواب والا جی، جواب ورلی دا ګل را سره وجړل جی. باندې دا ودا کې مې راوي دا دغه کې شته جی. ډیر مهرباني. نور څه پوښتنه لري جی؟ امر ډیره مننه جی. وعلیکم السلام. عبدالواحد صاحب تورو مردان نه موږ سره د ګرځنده په لیکه باندې راغلی او هغوی دا پوښتنه وکړه چې دا نظم په کوم کتاب کې دا نظم ګل را سره وجړل کې او ټول مینوالي ښه په مینه باندې وګورئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رور مې څوک دی او د کم ځای نه دی؟ زه جی ریاض امین خبرې کوم د مشبو کلینا. ریاض جی ریاض امین. ریاض امین صاحب هرکلی درته وایو جی. جی ډېره ډېره مهرباني. زه د حضرت صاحب ته هرکلی یم په دې پروګرام کې. مننه ډېره زیاته. جی ما چې د کال نو کړی ریډیو ته جی ډېره زیاته شوم. نن ستاسو پروګرام مې ډېر خوښ شو. ډېره مننه. او نور پروګرامونو ته به هم رنګونه کوي او زموږ به دغه شان ستاسو د سترګې په لار یو. وړاندې دی خو اخرنۍ کې به نه ده خیره. جی بس زما خو ډېر موسیقۍ سره مې شوق نه و. نن مې د حضرت صاحب د غزلې واورېدې. شاعرۍ سره مې شوق شته. سایل صاحب او دی کوم که نه. جی جی. او ډېر ښایسته شاعري ده او په پښتو کې ډېر ښه کوششونه کوي لکه. جی مننه ډېره زیاته مننه. ریاض امین صاحب نور به څه ویل غواړئ جي؟ نه جی ډېره مهرباني. بس حضرت صاحب ته هرکلی یم. ډېره ډېره مننه جي. ډېره زیاته مننه. ریاض امین صاحب تاسو ته هرکلی ووایي. مننه ډېره زیاته. ډېره جي. ابو طلحه، ابو ذر او سپنه حسرت صاحب لږ ساعت مخکې زموږ سره د ګرځنده په کرښه باندې ابو طلحه او ابو ذر هم ستاسو ډېره مننه وکړه او هرکلی یې درته ووایي. په خپرونې ډېره ستاینه وکړه او ستاسو ډېره شکریه. ډېره مننه. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مرور مې څوک دی او د کوم ځای نه؟ صاحب ریډیو بورا ریډیو دلبر دی جی. جی بالکل ریډیو دلبر دی جی. زما د طرفه تاسو ته او حضرت صاحب ته سلام. حسن زیب د بخشي ډېره نه خبرې کوم جی. حسن زیب بخشي ډېره نه. حسن زیب د بخشي ډېره نه جی. حاجی بخشي ډېره نه. هرکلی تاسو درته دا وایو. پروګرام خو مې ډېر زیات خوښ شو خو بس ډېر وخت نه مې ټرای کول او ملاپ نه کېد. اوس له خیره شکر دی. زه شکر الحمدلله ملاو شو. زموږ سره خالد حسرت صاحب میلمه دی جی. او حضرت صاحب خدا دوا شعرونه زما ډېر زیات خوښ شو. یو هغه شکایت هغه یو دا جواب دا جی. بس ما وی که دا شاعر هغه شکایت چې کوم مې کده په خپل وې نو ډېر خوند وکړي جی. ډېره مننه. ګلپاڼې چې کوم ویلو جی؟ او جی که په خپل وې نو ډېر خوند وکړي جی. ما وی زه د وې چې دغه وایي خو بس هغه کار نه مې راوېدو. هغه خو به حسن زیب صاحب ووایي خو لکه مونږ خو هغه د ګلپاڼې په اواز اورېده مونږ وایو چې د میلمه نه مونږ نن پیدا اوچته کړو. ډېر څه ترې واورو ډېر څه ترې زده کړو. صحیح ده جی. بس ستاسو خوښې هغه څوک. ډېره زیاته مننه جي. ډېره زیاته مننه. الله دې خوشحاله ساته. خالد حسرت صاحب یو غزل که خپلو مینهوالو ته تاسو ډالۍ کړئ ډېر خوند به وکړي. ډېره مننه. یو نوې غزل به ورته ووایم. ارشاد دي. چې په خاوره د جانان د کوڅې رنګ یم هیڅ پروا مې په چا نشته دی او رنګ یم. چې په خاوره د جانان د کوڅې رنګ یم هیڅ پروا مې په چا نشته دی او رنګ یم. چې شاهانې په درشل سرونه کېږدي چې شاهانې په درشل سرونه کېږدي زه د هغه قلندر د درملنګ یم هېڅ پروا مې په چا نشته دی او رنګ یم زه د هغه قلندر د درملنګ یم هېڅ پروا مې په چا نشته دی او رنګ یم. ته د بل د برباده خوبونه وینې ته د بل د برباده خوبونه وینې زه په خپل ضمیر سره په جنګ یم هېڅ پروا مې په چا نشته دی او رنګ یم. ما له ځانه
سرزان کچ زرغون شم ما لزانا سرزان کچ زرغون شم د بیننګ زمانی لجوند تنگ یم اس پروا می پچا نشت دے اورنگ یم عالمنا خپل غیګ کرا ټول کړم علمنا خپل غیګ کرا ټول کړم د یو والد زنځیر د کړه شرنګ یم اس پروا می پچا نشت دے اورنګ یم د یو والد زنځیر د کړه شرنګ یم اس پروا می پچا نشت دے اورنګ یم دا چې ځان پور سی زمو خوشاله غم دا چې ځان پور سی زمو خوشاله غم ز خالد په خوې خصلت لکه پتنګ یم اس پروا می پچا نشت دے اورنګ یم ز خالد په خوې خصلت لکه پتنګ یم اس پروا می پچا نشت دے اورنګ یم. ډیر ښه. جی وعلیکم السلام. جی روډ می څوک دی او د کوم ځای نه دی؟ زه احتشام خبرې کوم د جلبۍ نه سید عادل صاحب. هرکلی درته وایو احتشام وروره. جی ډیره مننه. مونږ تاسو ته هرکلی وایو او تاسو چې واپس راغلی جی نو ډېر زیات خوشحاله یو، ټول ملګري خوشحاله دي. جی ډېره زیاته مننه جی. تاسو ته دوباره په راتګ باندې مونږ ډېر هرکلی او حضرت صاحب ته مونږ په خیر راغلي وایو چې دی په دویم ځل تاسو سره مېلمانه دي. ډېره مننه ډېره مننه. پروګرام اورو ډېر زبردست روان دی، خو دلته مونږ محسن بھائی دی او مهم صاحب دی او فاروق بھائی دی دلته ناست یو په جلبۍ کې یو. جی جی. او ستاسو پروګرام مو اورېدو، ډېر خوند ترې واخیسته، ډېره مزه ترې واخیسته. ډیره زیاته مننه احتشام وروره ستاسو د کال کولو یو جهان مننه. السلام علیکم. بخښنه غواړم خالد اسرت صاحب د دې بعضو ملګرو د لیوانو هغه خوب وي ټلیفون سوي د لیوانو خوب راتلو سره بیا تښتېدلی وي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی روړجانه ډاکټر ظاهر خبرې کومه د کونډې نه جي. څوک جی؟ ډاکټر ظاهر خبرې کومه د کونډې نه. ډاکټر صاحب هرکلی درته وایو. څنګه لګي خیر خیر خیریت ته جی. حضرت صاحب چې څومره موږ شکریه ادا کړو که نه جی دا کمه ده چې دوی په دې دوره لږ ټایم کې موږ له خپل ټایم راکړو. جی ډېره مننه جی. ډېره مننه جی. ستاسو په موږ حق دی او ستاسو ډېره مننه. حضرت صاحب نه مې یو سوال دی. جی جی. یو غوښتنه ده، یو سوال دی. یو سوال دا دی چې لکه زما پیسې سره شاعري نه ښایي، خو زما شوق ډېر دی. جی. او زه چې ما څوک ګایډ کړي، ما داسې ټرایګانې کړي دي او یو څو غزلې مې لیکلي هم دي. جی. ما سره محفوظ دي، خو زه هم چې داسې څوک کس وي چې څنګه مونږ یې ورور وي چې اکثر خلک خاندي دا بار نه چې چا ټلیفون کړی. جی جی. نو زه وایم چې د خندا په ځای باندې مونږ له رهنمایي وکړي. جی. او د حضرت صاحب نه مې سوال دا دی چې مهرباني دې وکړي چې کوم اخري غزل دی لیکلی دی نو هغه راته په خپله ژبه باندې لږ غونډه کې واورئ. ټایم ته ډېر نه خرابوم، ټیک شو جی. نور مینوال به راځي. ډېره مننه ډاکټر ظاهر صاحب ستاسو یو جهان مننه. او خالد اسرت صاحب زه وایم چې د پروګرام معیار څنګه وي چې لکه پروفیسر روشن علي صاحب، پروفیسر بختیار صاحب دي او د ډاکټر ظاهر صاحب دي غوندې خلک زموږ خپرونه اوري او دومره تعلیم یافته خلک او د شاعر و شاعره دې پروګرام ته غوږ دي. نو زه وایم چې دا زموږ لپاره ډېره د اعزاز خوشبختي ده. زموږ ما تاسو ته وختي وي دا څومره ملګري چې کارونه کوي د ټلیفون په لار باندې راځي موږ سره خبرې کوي، د هغې د خبرو هغه انداز ته وګورئ تاسو. دا یو ډېر ښکلی پرمختګ دی او خدای پاک دې وکړي. او دې صاحب ته زه صرف دوه شعرونه وایم چې ما اخري لیکلي دي. وایي ژوند او په دې کې به ستاسو د ملګرو هم یو دغه وشي خیر دی دا چې کوم ما خبره وکړه. وایي ژوند ښکلی و خو مونږ چا ژوندون ته پرېښي نه یو. ژوند ښکلی و. ژوند ښکلی و خو مونږ چا ژوندون ته پرېښي نه یو. خپل کور کې پښتو ته او پښتون ته پرېښي نه یو. ډېر ښه ډېر ښه. او نور څه خو پولی پولی لاسونه خپې تڼاکې. نور څه خو پولی پولی لاسونه خپې تڼاکې. بیا هم چا د منزل په لاره یون ته پرېښي نه یو. ډېر ښه.
او هر چا مو د وحدت امیل د لاسو د شلولې هر چا مو د وحدت امیل د لاسو د شلولې دانه وانه پراته یو چا تړون ته پریښې نه یو او ژوندون مو په تیرو تیرو کې تیر شه او تیریږي ژوندون مو په تیرو تیرو کې تیر شه او تیریږي خالد چا د علم رڼایون ته پریښې نه یو دا مې جی اخري شعرونه ډاکټر صاحب ته مې ډالۍ کړل جی السلام علیکم وعلیکم سلام جی شیدالو څنګه چلې خیر خیریت خپل پیژنګلو را سره وکړو یا نه لګا وفا خبرو کوم چې د مانکای نه اسحاق د مانکای نه هر کله درته وای ورور جان تاسو ته ملمنم دې موږ ډیر هر کله وایو ډیر مننه ډیر مهرباني جی ملمنم یو پښتنه درجه د پښتنو غزلو کې کم یو غزل ډیر زیات وخت یې غټه د جلی ګوري صحیح دی بالکل ورته ووري ښه اسرت صاحب تاسو د خبرې نه مخکې کېږم دا یو ورځ جی مونږ د یو بل ریډیو دپاره مونږ د نورالامین یوسفزۍ صاحب نه ډېره وختینۍ خبره ده جی ما ته مرکه کوله هغوی نه ما تپوس وکړه چې ستاسو په کتابونو کې کم کتاب ډېر خوښ دی او ستاسو خپله کومه یو افسانه ډېره خوښه ده نو هغه ما ته دا داسې شوله که د یو پلار نه چې سړی تپوس وکړي چې ستاسو په الواد کې کم بچی ډېر خوښ دی دا حقیقت دی جی تخلیقکار دپاره د هغه تخلیق چې وي نو دا د هغه اولاد وي جی او زما خو ډیره زیاته شاعر دي لکه 3 کتاب مې چاپ دي او څه بې چاپ دي نو زه خو چې هر شی لیکم نو خلک دوی ته په خپل نظر ګوري زما خو یې خوښ دی خو د هر یو زړه د درد خپله کیسۍ کیدای شي زما خوښ د بل چا خوښ نه کنه ولې چې دار سړی په خپل غزل کې د شاعر په کلام کې ځان ګوري نو زما د پاره خو ټول خواږه ما ته خو ټول ګران دی زما ټول خوښ دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی رورجان څوک او د کم ځای نه د زیدین جی شاهد د زیدین هر کله موږ تاسو پروګرام ډیر خوښ شو جی پتا به باندې موږ د مرګری راغونډو طرف خان دی جی پیاز خان دی سره عقل جی 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 تاسو جی ډیر خپل شعرونه وې ډیر موږ پتا به باندې هغه خوښ شو جی ډیر زیاته مننه ملمنه بس پښتنه لري ګلابه باجی دا غواړو دا پروګرام هم ډیر خوښ شه ډیر په مینا وطن شو ډیر ټول ته تاسو جی دوا سلام دی ډیر مننه جی ډیر مننه بخنه غواړم تاسو کر خبرې وته جی خو بهرحال تاسو چې کوم مینوال زموږ سره تاسو سره ناستي پروګرام اوري دا وایي موږ ډیره زیاته مننه کوو ډیره زیاته ستاینه کوو السلام علیکم وعلیکم السلام جی رور مې څوک دی او د کم ځای نه دی رستم نه کوم بلال رستم نه بلال حاجی موږ حاجی تاسو ته او جیرانه حاجی حضرت ته ډېر حرکت ډېر مننه ډېر حاجی ملمنه مې پښتنه جی ارشاد وایا جی چې موږ ته حاجی حضرت دا وایي چې تاسو شاعرۍ ته څنګه راغلی شاعرۍ ته حضرت صاحب څنګه راغی او جی او دویمه دا خبره چې موږ حضرت صاحب ډېر شکرګزار یو جی چې موږ ته دم راکړو جی او جی زموږ لپاره دومره ښکلې شاعري راوړله ډېره زیاته مننه جی ډېره مننه اسرت صاحب د ملګري پوښتنه وکړه چې شاعرۍ ته څنګه راغلی او کله راغلی یاره د کله خبره خو داسې ده چې کله مې سبق ووینو زما په خیال چې دا د اووم او اتم دور و چې د پښتو د کتاب نظمونه به مې ټول وي استادانو بیا داسې خوند را باندې واغسته چې هغې به نثر وي چې نظم به راغی ما ته یې پاسه ووایه ما په خپل اواز په خوږ اواز هغه نظمونه وي د هغې نه راتلمه شاعري مې هم شروع کړه او په کال 1978 کې په ثوابۍ ته چې رالم نو شاعري مې کوله خو په کال 1981 کې ما دا غزل لیکلی دی چې ګل را سره وجړل ازغو را سره وجړل غم کې د جانان د هجر شپو را سره وجړل نو به دې نه د مینوال خپله اندازه واخلي چې په 1981 کې ما دا غزل لیکلی السلام علیکم جی خیر خیریت ته جی پیژنګلو به را سره کوي جی خبرې کوم څوک جی امان الله صاحب د کوم ځای نه جی زه خو یم د کوټې خوست لال جهانګیري کې ښه جی هرکلی درته وایو جی ډېره مهرباني او ستاسو ټول ټیم ته سلام کوم جی ډېره مننه زموږ ملګري دي یو معاذ دی یو رئیس دی جی ډیره مننه هغوی خپل ملګري هم پکې یاد کړل او دا ښه خبره وه چې هغوی دومره زموږ سره په دې خپرونه کې شریک شو او خپل ملګري راته یاد کړل
قدرمن اوریدونکو راځئ چې لاړ شو یو وړې غوندې دمې اړخ ته او په دمه کې به واورو د خالد اسرت صاحب همدغه کلام چې ګل را سره وجړل ازغو را سره وجړل د ښاغلي سردار علي ټکر په اواز باندې د ښکلې غوندې کلام دی. راځئ چې واورو د خالد خان اسرت صاحب دا وړومبنی کلام و چې دا سردار علي ټکر صاحب ویلی دی. خالد اسرت صاحب زمونږ حنا بیبي د شاه منصور نه کال کړی دی جی او هغوی ویلي دي چې موږ ته د خالد اسرت صاحب هغه نظم وایي کوم چې هغوی په تېر ځل راغلي وو موږ ته یې ویلي و زموږ د کلي خوړ او هغې سره سردار علي سردار صاحب د پنجپیر نه وایي چې ډېر ملګري را سره دي خپرونه اورو مزې ترې اخلو خوندونه دي او تاسو ته هر کلیم ویلی دی. نو ډېره مننه سردار علي سردار صاحب په خصوصي توګه ما وختي ذکر کوم دا هم زموږ په هغه ړومبو ملګرو کې د څوک چې دغه پښتو ادبي تړون په هغه غړو کې و. ښه جي دا خوړ نظم به جي راته ووایي جي په سر سترګو د هغه ځینې ملګرو راته مخکې نه هم د ځینې نظمونه ویلي د هغې نه بخښنه غواړم چې موږ د پروګرام دورانیه دوره وي چې ټولو غوښتنې نشم پوره کولی او د دې بیبي په غوښتنه به د خوړ نظم درته ووایم. ارشاد دي. د دنګو ملو انځرانو خوړه د ګلابونو او ګلانو خوړه ستا ګلابونه او ګلان څه شو دا ستا د غاړو انځران څه شو ښه راته یاد دي ستا دا سپینه لمن چې و د سپینو سپینو شګو ډکه سپینو اوبو کې د دا سپینې شګې لکه شیشه د ملغلرو ډکه ښه راته یاد د څه ماشوم نه ومه ته به ماشوم شوې لوبې دې را سره که به خفه شوم په ژړا به شومه دغسې ته هم جړېدې را سره همزولې ټول بستا په غاړه ناستو څنګ به د شور کړو خندېدې را سره که به زه سیلا مازدیګر ووتم ته به په هره لاره تلې را سره مونږ به پاس که په اسکول کې شولو مونږ سره تا هم خوشحالی کړي دي تا به جولی مې کړه د ګلو ډکه مونږ اسکول کې په سیالی کړي دي زما د پیغلو پرده داره خوړه د مشرانو شان هوښیاره خوړه لکه چې څنګه مشران لاړه دغسې ستا هغه دوران لاړه کچه کورونه د پاخه کړه زمون خو ځان د خاورو سره خاورې کړلو زمونږ د دوه چته بنګلې په ارمان د خاورو زما د کلي ګیله منا خوړه منم زمونږ نه مرور خوبی که راته خوله باندې وژلې نشي پټ په زړګي پر هر خوبی مون خود غرضه خود پرسته خلکو ستا د وجود نه جیدادونه جوړ کړل مون قاتلان ستا د خایسه د کلي مون ستا سینه باندې کورونه جوړ کړل ستا سوری شوې کندې وجود ما نه ګیله کوي پیغور را کوي چې درته ګورم سوځېږم زه ماله د مینې په ځای اور را کوي لکه ساتلې مشرانو چې وي
زه دې اوس هغسې ساتلی نشم خوړه اوس لاړ شه چرته بل کلي ته خالد دې دې حال کې لیدلی نشم. ډېر ښه ډېر ښه ډېر زبردست. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پیژنګلو را سره وکړ ورجانه عادل بھائی توتی استاد مارغوب. توتی استاد هرکلی درته وایو. ډیره مننه جی. تاسو څنګه خیر دي؟ شکر الحمدلله خیر دي. تاسو څنګه یې؟ سراب صاحب ته دوا سلام. ډیره مننه. وعلیکم السلام استاد. توتی استاد یو 3 ټپې راته وکړه جی. حسرت صاحب زموږ میلمه دی نه چې دوی هم ستاسو د ټپو نه خوندونه واخلي. خانه تاسو به راسره وایي که نه؟ نه جی نه نه زه به راسره د اتوار په شپه یم که خیري. ښه جي جی. زما د زړه نه کاره رضا نه دې دا وروسته نه دې حال ویلی شمه په زړه مې یو جانان ځایږي څه درمن نه ده چې غوبل پکې کوم ډېر ښه. د حال ویلو مې څوک نشته خدایه په چغو چغو چاته وژاړمه ډېر ښه. زما په غم خوشحاله مه شي سبا به ستا په کور نارې د بېلتون وینه. ډېر ښه ډېر ښه توتی استاد ډېر زبردست. ډېره مننه. توتی استاد نور بس میلمنه بس پوښتنه کول غواړي؟ نو بلجي میلمه خو ډېره ښه دغه پیش کړله جی. او بس دغسې ښکلي ښکلي شعرونه دغه دې مونږ ته وایي نو بس ډېر خوشحاله یو. دغسې ډېره مننه. توتی استاد زموږ سره هره خپرونه کې راځي او ټپې کوي نو ما چې تاسو هم نن د دوی ټپې واورئ. ډېره خوندورې او پښتو ژبه باندې بیا پښتنو باندې خو د ټپې ډېر لوی احسان دی چې د خپل درد د خوشحالۍ خبره په څو ټکو کې وکړي. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر خیریت دی. ورور مې څوک دی؟ زاید سهر خالد زاید زمان سهر. وعلیکم السلام. سهر صاحب څنګه علی؟ تېره موده پس راغلې او موږ نه خیر ته د سترګو خو مو نه لیدې خو د زړه په سترګو خو مو لیدې چې ډېره مننه. ډېره زیاته ډېره مننه. نور خیر خیریت دی الحمدلله. شکر چې دلبر شته چې میلاو شو. مننه ډېره زیاته مهرباني. دل صاحب ته داسې ټولو ته دعا سلام به وم. ډېره مننه سهر صاحب. یو جهان مننه ستاسو موږ سره د ګرځنده په لار د راتلو یو جهان مننه او هم ستاسو نه دغه تمه ساتو چې زموږ سره به په هره خپرونه کې هم دغه شان راځئ او ښې ادبي او درنې خوږې خبرې به کوئ. قدرمنو اورېدونکو زموږ د ګرځنده شمېره د 03110219 یا 0311 0221794 باندې به ګورو چې زموږ سره څوک دي او څه به ویل غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی. رور مې څوک دی او د کم ځای نه دی؟ زه جاذب خبره کوم د جرګان تاسو زما کار جي ډراپ کو وختي نه جی مونږ خو نه ډراپ کړی. حضرت صاحب زما ډېر سلامونه کوي جی. وعلیکم السلام. ډېره مننه. تاسو د شعر او شاعرۍ پروګرام زما ډېر زیات وختي ما کار وکړ خو تاسو بالکل ما ته فکر کو چې څه وجه هیڅ نشو ویلی جی. مونږ خو دلته ناست یو د دې بټنو کې ورسره لګیا یو. که دې کې چې ته لګېدلي نو هغې ته نه بخښنه غواړو. ښه جي بالکل زما ټول ټیم ته دوا سلام. ما ته وختي نمونه هم نه راتله نو ما تاسو ته ما وویل چې ما ته نمونه نه راځي چې خرش شو تاسو ما ته کال دغه کو کټ کو نه جی. نه ستاسو د طرفه به کړ شي سیګنلو میګنلو مسله راتلی شي. جانزیب صاحب د میلمه نه به څه پوښتنه لرئ؟ میلمه خو ډېره ښکلې شعر او شاعري وکړه خو دې زمونږ په خپل اواز کې یو داسې شاعري وکړي چې مونږ اخري کې لګوو. ټیک شو جی. همدغه شان به وکړو. ښه جی. ډېره مننه. وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. رور مې څوک دی او د کم ځای نه دی د خیره؟ خبرې کومه. مهم شاه مهم صاحب هرکلی درته وایو جی. ډېره مننه جی. ډېره مننه. او د تاسو سره د پروګرام چې کوم روان دی ډېر ښکلی روان دی او دا پروګرام غزم ښایسته دی او نن خو په ډېر ښایسته سړی هم رابللی دی جی. ډېره مننه. دا ستاسو مینه ده جی. او
ډېر ښکلی پروګرام دی. خالد اسد صاحب له ډېر په مینه دعا سلام وایم. ډېره مهرباني. وعلیکم السلام. دویم ځل ریډیو دلبر ته راغی او ما سره ملګري ناست دي. محسن صاحب ته سره نن جلبۍ کې زما خوشقسمتي ده چې هغه ما سره دی جی او فاروق هم دی دلته مونږ سره نور ملګري هم دي. تعارف سره دی وکړي نو. جی مننه. ډېره مننه. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. دا خو ګل زما د خاورې محسن خان یوسفزی دی. یو جهان مننه د ټولو نه وړاندې درته اول یو ټپه ډالۍ کوم تاسو سید عادل بھائی تاسو ته او خالد اسد صاحب ته مننه. ډېره مننه. خبر دی راغی که د راتلو خبر دی راغی زه به په خپلو بڼو لار جارو کوم. تاسو ته په دوباره راتلو باندې او خالد اسد صاحب ته په دوباره راتلو باندې او بیا د پروګرام د ښکلا دغسې یو په دوه کولو باندې تاسو ته ډېر په خیالۍ ډېر هرکلی او دې وخت کې چې څومره زموږ مینهوال زموږ د غږ اوري نو زما طرف نه ورته ډېره مینه ډېر احترامات او ډېره بې ډېره مینه. او بله خبره دا ده سید عادل وایي چې حقیقت چې ډېر زیات خوشحال یم چې تاسو دوباره راغلئ او زموږ د ریډیو ته زموږ د پروګرامونو ته تاسو ښکلا دوباره ورکړه. ورسره دې ده چې موږ سره نور ملګري ناست دي په جلوای کې ناست یو. جی زما د غږ راځي تاسو ته؟ او جی بالکل ستاسو غږ نیغ په نیغه راځي. ستاسو خبرو ته م غوږ ایښی دی لکه څنګه چې سید عادل وایي دې وخت کې ما سره زما نور ملګري ناست دي په جلبای کې لیکن نن موږ مهم شاه مهم صاحب سره مېلمانه یو او ورسره چې کوم داسې وړوکې غوندې د موسیقۍ محفل پکې هم دی. فاروق دی د هغې په حجره کې ناست یو. ورسره احتشام ارمان دی او راسره امجد اقبال دی او زمونږ هغه رباب والا ملګری چې راز حسرت صاحب دی راسره چې کوم دی فایق دی او نور ګڼ شمېر ملګري ناست دي او ټول چې کوم دی نو راسره دل محمد دی او ګڼ شمېر ملګري چې کوم دی نو ستاسو پروګرام اوري او د پروګرام نه خوندونه اخلي. بهرحال زما د طرف نه تاسو ته بیا یو او خوشحال او آباد اوسئ. کور مو ودان. ډېره مننه. او محسن خان یوسفزی صاحب لکه څنګه چې په خپله خپرونه کې په اکبر صاحب له ډېره کمه موقع ورکوي او په خپله ډېرې خبرې کوي هم اکه روایت ژوندي وساتل. د دوی د کال کولو د دوی د مینې یو جهان مننه. ډېره زیاته مننه کوو. السلام علیکم. السلام علیکم سید عادل صاحب. وعلیکم السلام. روډجانه پیژنګلو را سره لګوو که زه عابد خبرې کوم د جلبۍ نه. عابد صاحب هرکلی درته وایو. ډېره مننه. زه د خپل علاقه هم چې کوم د خپل د زړه د کومې نه خالد بهان حضرت صاحب ته هرکلی وایم. ډېره مننه. زه به دا وایم ورته چې حضرت صاحب ته به دا وایم ستاسو اجازه دي جی چې ځان سمندر کا چې دنیا در نه فایده اومومي. ځان سمندر کا چې دنیا در نه فایده اومومي. کشار کوی شي په مردارو شمشتو به څه کړي. واه ډېر ښه. او ځان سمندر کا چې دنیا در نه فایده اومومي. کشار کوی شي په مردارو شمشتو به څه کړي. ډېر ښه. نور تاسو څنګه یې جی شکر الحمدلله. تاسو څنګه یې؟ ښه یې د خیره؟ او بل به دا اخري کې ورته وایم چې ځان کړه شاهین چې د پرواز اوچت د غرونو نه شي. ځان کړه شاهین چې د پرواز اوچت د غرونو نه شي. لکه د چرګې د انګړ په الوتو به څه کړي. ډېره زیاته مننه. او محسن خان ته وایم چې څنګه پیر بابا په ډانګې ولاړ که څنګه دیوانه بابا په تا تېرېږي او دیوانه بابا لځي که څنګه نو ځکه درې پېرې مو ته کال مو که ریسیو نه کړ نو خیر زمونږ هم دی خو لکه غریبانان خو یو خو لکه بېغیر خو خودونه نه یو که نه ځکه ستا د ایف ایم 94 ملګري خو یو که نه دا کارډ به مې دا محسن له پرې مخ ورولم چې دونه خو کارډ خو مونږ له خو لکه اطلاع راکړه که نه دا خو سړی په دې بد کاري. ډېره مننه. او دغه ډاکټر عابد صاحب دا د محسن خان عادت ته چې ټلیفون نه اوچتوي هغه که د ملګرو وي او که د هر طرف نه وي خو نه اوچتوي موبایل. الله دې خیر وکړي چې څه وجه ده د هغې نه به هغه خبر وي د هغه الله به ترې خبر وي. خالد حسرت صاحب اخري ګړی دی نو خپلو اورېدونکو ته به د خپل اړخه کم نظم ډالۍ کوئ یا کم غزل خو په ترنم کې جي لکه څنګه چې ملګري وختي خبر وکړه چې ستاسو کوم خوښ دی. یو غزل به ورته ووایم ارشاد دي. مینه کوه خیر دی که هر څومره تاوان وي پکې. مینه کوه خیر دی که هر څومره تاوان وي پکې. داسې کارونه کړه چې خیر د ټول جهان وي پکې. داسې کارونه کړه چې خیر د ټول جهان وي پکې.
منکران زړونه مومنان شي په طاقت د مینې منکران زړونه مومنان شي په طاقت د مینې څنګه به د مینې نه منکر شي چې ایمان وي پکې څنګه به د مینې نه منکر شي چې ایمان وي پکې وای جنت ته هر څوک تللی شي وای جنت ته هر څوک تللی شي خو پتار د صراط منزل مونده شي په مزل خو امتحان وي پکې منزل مونده شي په مزل خو امتحان وي پکې د کړمار لمن تراشه چې په مینه موړ شي د کړمار لمن تراشه چې په مینه موړ شي د کوه کاف غرونو ته لاړ نشي پیریان وي پکې د کوه کاف غرونو ته لاړ نشي پیریان وي پکې داسې کارونه کړه چې خیر د ټول جهان وي پکې خالد ذات چې چرته ځي د خپل یقین په دلیل خالد ذات چې چرته ځي د خپل یقین په دلیل خدا سلارو باندې مزا چې ګمان وي پکې خدا سلارو باندې مزا چې ګمان وي پکې مینا کوا خیر دے که هر څومره تاوان وي پکې داسې کارونه کړه چې خیر د ټول جهان وي پکې ډېر زبردست مننه ډېره مهرباني خالد خان نصرت صاحب د مرګرو سلامونه را لېږلي دي شهاب روډ د شاه منصور هسپتال نه تاسو ته هرکلی ویلی دی مننه یې کړې ده او د خپرونې ډېره ستاینه کړې ده نو شهاب وروره یو جهان مننه شاه منصور هسپتال نه یې مونږ یاد کړي او دې سره چې نظار روډ د شاه منصور نه زمونږ ډېر خوږ او ګران ملګری دی شاه منصور نه نظار صاحب هغه یاد کړي فضل محمود ضیا صاحب د تولیندۍ نه یاد کړي او تاسو ته هرکلی ویلی دی ډاکټر افتخار علي فیګار صاحب د کرنل شیر کلي نه یاد کړي وي او د پروګرام یې ډېره ستاینه کړې ده او سلامونه یې راته کړي دي هرکلی یې راته ویلی دی او دې سره سره لیاقت تصور صاحب هم یاد کړي وو د زیدې نه و چې په کلابټ کې فضل بامر او بل نوم یې لیکلی جي ذاکر یوسفزی علمنور مبلغ صاحب ټول ملګري زمونږ خپرونه اوري په جګل فجي صاحب هم یاد کړي وو جي د ټولو ملګرو د ټولو مینوالي ډېره مننه ډېره مننه کوم د ټولو ملګرو خالد خان نصرت صاحب زړه خو مو نه کېږي چې ستاسو نه اجازت والو خپل مینوالو نه اجازت والو خو په تلو تلو کې به خپلو اورېدونکو له به څه پیغام ورکوئ اورېدونکي په حیث د یو پښتون شاعر به ورته دا ووایم چې هره ګندګي چې پیدا کېږي د انسان په خپله پیدا کېږي نه بهر نه څه نه راځي په دغه وجه باندې د سترګې کلاو ساتي غوږونه د آزاد ساتي ولې چې حالات داسې دي باید چې زمونږ د ژبې نه زمونږ د لاسو نه زمونږ بل پښتون ورور ته څه نقصان ونه رسي په دې دپاره به د شعور او د پوهې ضرورت وي چې په خپلو کې په یو بل مین شو په خپلو کې د یو بل خیال وساتو په خپلو کې د یو بل دارو شو بس دغه پیغام مې دی ډیره زیاته مننه خالد خان نصرت صاحب ستاسو د مینې ستاسو د راتګ او ستاسو د دومره وخت راکولو یو جهان مننه زه ستاسو د دلبر د څلور نوي ریډیو او د خپلو ټولو مینهوالو د زړه د تله مننه کوم دا زما یې خوشبختي ده چې په داسې دور کې شاعري کوم چې مین را سره مینه کوي ډیره مننه ډیره مننه جی قدرمنو اورېدونکو دا و د نن ورځ دلبر د ننګیالو چې تاسو پکې د ښاغلي خالد خان نصرت صاحب نه ډېر خوندور کلامونه واورېدل د هغوی د ژوند او پند نه خبر شوي دغه کړی به هم دغه شان روانه وي خو ستاسو مرسته ستاسو ملاتړ په دې کې د څلورم ستنې کردار ادا کوي ستاسو د مینې نه بغیر د ریډیو دلبر صوابی FM 4 نه وي ټولې خپرونې نیمګړې وي
الله دې بیا راوله یاره، الله دې بیا راوله یاره، ماشوم زړګی مې در پسې جړا کوي نه. قدرمنو اورېدونکو که ژوند وفا وکړه ستاګانو بې وفایي ونه کړه نو راځو به په بله اونۍ کې ستاسو په درانه خدمت کې د ښاغلي نورالامین یوسفزۍ صاحب او ښاغلي فیصل پاران صاحب سره د پیر په ورځ د 9 په شپه د 8 بجو نه تر 10 بجو پورې به ستاسو په درانه خدمت کې ستاسو کوربه سید عادل ستاسو سره یو ځل بیا مخامخ کېږي. څه ګلونه په شیشو کې، څه ګلونه د شیشو دي، څه ګلونه په شیشو کې، څه ګلونه د شیشو دي، ننني ښکلي مخونه ښایستونه د شیشو دي. د هغه کشرانو مشرانو همزولو ګلالو ننګیالو وروڼو خویندو او میندو هم ډېره مننه چا چې په خپلو زنګونو باندې زموږ د خپرونې دلبر د ننګیالو ښکلا یو پد وکړه او چا چې په خپل راتګ یعنی ښاغلي خالد خان نصرت صاحب زموږ د دلبر ریډیو ثوابه اف ام 94 ته د ښکلا او ځلا ستوري ولګول زموږ حوصلې یې په خپل راتګ اوچتې کړې او موږ یې په خپل راتګ باندې ډېر داد راکړو. ګلونه اورېدونکو د هغه مینوالو هم د زړه له تل نه مننه کوم کومو مینوالو چې زموږ خپرونه ډېر په خاموشۍ سره واورېده یعنې په زړه کې خوښه کړه او زموږ سره د مینې د اظهار ژبه ګونګی وساتله د هغوی هم یو جهان مننه. د دلبر ننګیالو په تلو تلو کې د ریډیو دلبر ثوابه اف ام 94 د ټولو همکارو ټولو قربانو د ټولو ملګرو خصوصا د سټیشن منیجر ښاغلي یوسف خان سرخیلي صاحب د تکنیکي چارو واکمن ښاغلی چودري خالد زمان بری صاحب او د هغوی سره مرستیال طاهر زمان صاحب او د خپل پروډیوسر مبارک شاه صاحب هم ډېره مننه کوم چې موږ له د خپلې ژبې سره خپل کلتور سره خپل تهذیب خپل ادب سره د مینې کولو موقع راکړه. قدرمنو اورېدونکو په اخري شیبو اخري ګړی اخري وختونو کې به ستاسو دپاره دغه یو پیغام نن بیا هم ستاسو ته لکه د نور کله په شان وړاندې کړم چې پښتو وایئ، پښتو لیکئ، پښتو لولئ. د دې نه بل قیامت به کوم وي، د دې نه بل قیامت به کوم وي چې زه ولاړه لالی اخلي رخصتونه، چې رخصت اخلي منګول راکه، چې رخصت اخلي منګول راکه، چې فنا کېږي مخ راواړوه مینه. دا ته چې ځې ما په چا سپارې، دا ته چې ځې ما په چا سپارې، ما په بېننګو خلکو مه سپاره مینه. او دا ته چې ځې اخر به لاړ شي ما ته ګړی په ګړی مه وایه چې زما. قدرمنو اورېدونکو په تلو تلو کې راته د عباسین یوسفزي صاحب دا شعر ډالۍ کوم چې دا شعر یو دوه ټکي نه یو دوه مصرې نه، دا ځان له یو تاریخ لري، په خپل وجود کې ډېر لوی مقصد لري، ډېر لوی سبق لري. ستاسو لږه توجه غواړي. د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. قدرمنو اورېدونکو په دې وخت د نننۍ خپرونې وخت پای ته رسي. د راغلي مېلمه ښاغلي خالد خان نصرت صاحب سره د ریډیو دلبر ثوابه اف ام 94 د ټولو همکارو سره ستاسو ملګری او ستاسو کوربه او دلبر سید عادل ستاسو نه غواړي اجازت په دې تمه په دې هیله په دې باور چې خپلو دعاګانو کې به مو یاد ساتئ چېرته هم چې ښاد آباد او خوشحاله او بریالي اوسئ. کور مو ودان، شپه مو په خیر. د الله په امان.